که د چا دعاګانې نه قبلیږي، د چا حاجتونه نه پوره کیږي، د چا مشکلات نه ختمیږي. د مازدیګر د مانځه نه بعد د جمعې په ورځ د شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه دا وظیفه دی وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک به ټول دعاګانې قبلی، الله پاک به ټول حاجتونه پوره کړي، دغه رنګې الله پاک به ټول مشکلات دا ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاد ټول ګناهونه معاف کړي، الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجات پوره کړي، الله پاک دې زمونږ استاد ټول مسائل مصائب مشکلات دا ختم کړي، الله پاک دې زمونږ استاد ټول مدینه منوره مکه مکرمه د هغې کوم دیدار در الله پاک موږ تاسو ته را نصیب کړي. په دې وخت کې تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زه مخاطب یم تاسو سره د یو نوې وظیفې سره. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته اعلی وظیفه ده، دا ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. کم سړی د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه بعد دا وظیفه کوي، الله پاک به د انسان ټول حاجتونه دا پوره کړي. داسې حاجتونه چې دا له اوسه پوره شوي نه دي. انشاءالله العزیز شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني رحمه الله دا وظیفه وکړي او دا ډیره زیاته مجرب وظیفه ده، ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. داسې اکابر علماو په دې باندې تجربه شوې ده او دغه رنګې د دارالعلوم دیوبند کوم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د هغوی د مبارکې خولې وظیفه ده. انشاءالله العزیز اثر محترم ډیر زیات زر کوي. د چا کو څه حاجات دا نه پوره کیږي دا وظیفه دی کې انشاءالله العزیز الله پاک به ټولو حاجات دا پوره کړي. د چا څومره څه مسایل وي دا وظیفه دی کې الله پاک به مسایل دا ختم کړي. یو سړی په تکلیف کې دی، یو سړی بیمار دی، یو سړی ته د ویزې مسله ده، دغه رنګې د یو سړی څه پیسې بندې دي، د یو سړی کاروبار بند دی، د ټول دپاره دا وظیفه کولی شي. بهترین اعلی وظیفه ده. دغه رنګې د چا دعاګانې نه قبلیږي، د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه بعد دی دا وظیفه وکړي. انشاءالله العزیز شرطیان محترمه دعاګانې به قبلیږي. یاد ساتئ چې کله موږ وظیفه کوو مکمل یقین سره، مکمل دهان سره، مکمل توجه سره او د وظیفې چې کوم الفاظ دي دا په قلاره او په اطمینان باندې دا ویل پکار دي. د وظیفې ټایم او د وظیفې طریقه دا ده چې کله د جمعې ورځ شي او بیا د مازدیګر لمونځ موږ وکړو جمع سره، د مازدیګر د مانځه نه بعد به دا وظیفه کوو، په خپل ځای باندې به کینو او دغه رنګې 11 پېرې به لومبیا درود شریف ووایو، بیا به د هغې نه بعد 3 پېرې سورة الفاتحه به ووایو، دغه رنګې بیا به د هغې نه بعد 3 پېرې آیت الکرسی وایو او بیا به د هغې نه بعد 25 پېرې یعنې 50 پېرې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا به 50 پېرې وایو او بیا به د هغې نه بعد په آخره کې 3 پېرې درود شریف وایو. انشاءالله العزیز د الله پاک نه کلک یقین ساتم چې دا جمعه به لا ختمه شوې نه او بله جمعه به راغلې نه وي، هغې نه مخکې به الله پاک ستاسو دعاګانې هم قبوله کړي، الله پاک به ستاسو حاجتونه هم پوره کړي، الله پاک به ستاسو مشکلات هم ختم کړي. نو دومره نایابه وظیفه ده، شارټ وظیفه ده، کوشش وکړئ په خپله هم وکړئ او دغه رنګې نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.